بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو یو ویډیو درته ښایم ډېره د عبرت نه ډکه ویډیو. یو ماشوم دی چې څو میاشتونه یې ژبه هم بنده وه، ګونګ و او په پښو باندې هم معذوره و. په سوشل میډیا باندې یېرېدلې به تاسو بعضې یو ډاکټر کتلي چې دا ستن ډېره مشهوره ستن ده، ډېره ګرانه ده، نه 50-60 روپیا باندې کېږي. نو هغه ډاکټر ول ستن ووایي نو عرضي ته ورده هغه بلکل ګزاره وشي، یعنې ژبه یې هم کار چالو کړي، خولې هم کار چالو کړي. خو دا مریض چې کوم دی دغه ته به همداسې کېدل چې انجکشن به ورته ولګېدی چې کور له به رسېدو نو دا به بیا شال وګونګ و. خو ډاکټر حضرات ورته وایي چې دغه چې کوم دی دا د ډپریشن مسله نو دا خو وړوکی ماشوم دی نو دغه کې د ډپریشن شی و. خو چې دلته راغی الحمدلله ما پې جنات راوستل. هغه جناتو دا وینا وه چې تکلیف مونږ ورکوو. الحمدلله هغه نه مونږ دا ویډیو وکړه، د دې نه بعد درته هغه ویډیو ښایم پوره تفصیل سره وګورو. خو هغه ول مخونه مو ځکه لږ بلر کړي ښکاري نه یې چې حاجي صاحب مونږ ویډیو پوره ځکه مه راوله چې هلته ډاکټر مونږ نه بیا خفه کېږي. نو څو میاشتې دغو غریبانو له تکلیف یې ورکړو، بوز او راوله بوز او راوله، خو حالانکې مسله یې وه د جناتو. الحمدلله الله شفا یې ورکړه. وګوره زه د ډاکټر خلاف نه یم، زه په خپله ستنه وهم، ډریپ هم لګوم، دوایي هم خورم، خو بعضې خبرې داسې چې هغه روحاني دي او بعضې داسې چې جسماني دي. نو دې نه بعد چې کوم دی دا ویډیو وکړو فیصله په تاسو باندې و. دی نشي بیخي تو کو کلمه وایه لا اله وګوره الا الله محمد رسول الله. تاسو څو کسان یو؟ څو کسان یې تاسو؟ په ژبه راته وایه، په ژبه. څلور. او مسلمان یو که کافران یو؟ مسلمان یو. او د سره څومره وخت کېږي؟ 8-9 میاشتې کېږي. دا 4 میاشتې ورته اواز ولې بند کړو؟ دته اواز ورته ولې بند کړو؟ څه شی؟ تاسو مجبوره کړي وای؟ چا مجبوره کړي وای؟ چا مجبوره کړي وو؟ وای راته چا مجبوره کړي؟ چا مجبوره کړي وای؟ څوک چې دومره سخت ظلم یې د وړوکي ماشوم سره کولو؟ چا مجبوره کړي وای؟ او په دې خپو ورته څه کړي؟ دا خو ګرځېدی هم نه چې په خپو شل دی، د خپو باندې ورته څه کړي؟ خپې د ژبه مکمل کولاوئ؟ خپې خلاصوئ که زه خلاص یې کړم در باندې په زور؟ خلاصوئ. او په دې خپو ورته څه کړي؟ داسې نیولي دي. ها او دا جادوګر څوک و چې داسې سخت ظلم یې دې سره کولو؟ جادوګر پیژنو؟ تاسو به حاضر شوي وای که نه چې دا په ډاکټرانو دغو باندې خو نه ګرځي، حاضر شوي خو نه وو درته؟ پیریانو خبرې نه یې کړې ورسره؟ دا وګوره دا ای جي و، دا ډاکټر ورته نه، دا ام آر آی و، دا ایکس رې و. دا تاسو به خبرې کړې چې موږ 4 کسان یو، به دا په ډاکټرانو باندې مه ګرځو، کم از کم تاوان خو به یې نه کېدی که نه؟ نه دې کولې خبرې؟ اوس خپې کولوئ؟ اول د خپې کولوئ که بیا راځه تیز راشه، شابه منډه پې ووهه، منډه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صلی الله علیه وسلم. په دې کلمه مونږ 4 واړه قسم خورو چې بیا به دا ماشوم نه تنګو، نه به ورته ماری بندو، نه به ورته خپې بندو. او که دوکه دې کړې وه زه به دې بیا راغواړم، بیا بل ځل تاسو تر هغې ځای نه پرېږدم چې 4 واړه مې مړه کړي دي. صحیح ده؟ توبه ده، غوږونه ونیسو، توبه وباسو چې موږ دې قسم ووایو چې بیا به دې ماشوم لا نه راتلو. څه هم نه شي، پیریان خو نه ورباندې نه وو، څه خو درته ویلي نه دي؟ نه. قل هو یو ځل په تیز اواز ووایه، قل هو الله احد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دغو اینه دا ای جي کړي وو، دا یې مطلب دا چې ام آر آی څومره علاجونه یې وکړه؟ دا خو 5 مهینې به د باندې مختلف قسمه علاجونه وکړو. دغه مریان ناسته وه، خبرې نه شوې کوی او په خپو باندې مکمل شال و. دا یې اوس همداسې په هغه راوړو. خو دغو له دا پته نه لګېده چې مطلب موږ د څه علاج وکړو، دمګرو له لاړ شو که ډاکټر له لاړ شو. ډاکټر هم صحیح کومنټس نه ورکول. دلته په 4 پیریان راغلو، هغه پیریان وویل چې د ماری ورته موږ بنده کړي، حالانکې مریض ته موږ ښه سخته سزا ورکړه، خو دله پته نه وه. نو زیات تر دا مسلې چې کوم دي دا روحاني دي.
کوشش دا کوو چې په دغو باندې تاسو ځان تباه او برباد نه کړو د نشو ګولو دا باندې انشاءالله دا به عموماً نه ټیک وي